دا سلورم بنزم کال دے مازیګر یو شپک کسا لحیم شهیم ډیر سار بمار براله ما مسکرو د مازیګر دنه دی بیٹک کې ما چایرا وخته کیناستو ویجی مونږ راغلیو چې زمونږ ستا مقصد یو دی نو چې مونږ متفق شو ځکه د ملک د حریت راځي اوسم هغه ژوندۍ دي د ملک د حریت راځي چې مونږ د هغه صدباب په شریک سره وکړو ما بالکل خبره وکړه چا اس کلی ما ورته مې ګوره ماشاءالله تاسو خو په علم پوهیږئ کوم ملکونو باندې چې د حریت مسلط شوی دی دا غي څه سبب لکه قرطبه شو سپین شو عراق شو بخارا شو تاشکند سمرقند بدخشان شو په دې ملکونو چې د حریت راغله د دې څه وجه اسباب یې تاسو تاریخ مې لوستل کنا غلی شو مې داغه اسباب داو چې په عمل کې رومبیا د صحابه بدګماني شروع شو چې صحابه دنیا د پر جنگونه کړی دي اصحابو قرآن کړی دي نو هغه ملکونو کې تاسو تاریخ مې لوستل چې هغه ملکونو کې اول د صحابه بد شروع شو کله چې د صحابه بد پزړو کې خواري شو نو خلق د اسلام نه بدل شو چې دا خود په مفسدانو دین دي نو د حریت تیار شو زمون ملک مه یو سړی پیدا شوی دی چې هغه د صحابه بد شای کوي او د حریت تلار امواري چې هغه ته مودودي وایي نو موږ په کار دادی چې اول غلار بند کړو دا سړی د دکو ویجی موږ هغه په عقیده نه مې زمام دا عقیده چې تاسو په عقیده نه او یو خبره کوم هغه چې کم کار کوي د حریت لار همواري نو تاسو هغه کتابونه په لایبرری کې خېری خوري په کار دي چې موږ هغه وسودو او خلکو تعالی نشي نو تاسو خداغه په عقیده نه په لا فاموري دی غي پیاله نیمه کلی و نیمه پاتې و او د الله د ټولو راته په دې اوس دي چې دا پیاله نیمه خلاصه کوو خلاصه نو تو خیر غاپه کو او یی بد دعا کوي مې دعا کوي حال خود دې ملک دار انما نحن مصلحون منګه جماعت اسلامی او اسلام راولو دا تاسو نه کوي چې اسلام کو تاسو ختم کړو چې د صحابه بد موي حضرت مجدد رحمت الله علیه ذکر کی چې بدتر د مبتدیین نه روافض دي ځکه نور مبتدیین یو حکم اختراعی ملک خوري او دای جرګ وسید اسلام نو بدتر د دې امریکا روپای رالیږي مهاجران لا $4 $15 روپای دروازه نسولی و نصف لک اداوی من سر جماعت اسلامی امداد ستاسو خور 100 کروڑ روپے په بلوچستان کې غبن کړی تنظیم معطل نه تاسو مال خو غي خور خدای تاسو چې زار ور کوي نو دا د ما ډاکټر او د ما حکیم دی دا نو ورته چې تاسو د کوم نه پکړالي نه jihad لږی انو څه کوئی او موږ متاثر دي دا غینا حکومت هم د زکات پیسې راوندې کړې دي او د روافض مدرسو د تایید ورکړي دا زکات ته وایي په لکونو روپۍ غیله ورکړي او چې کوم ځای کې د قران درسونه دي صحیح خلک کار کوي غیله پیسې نه ورکړي دې ته زکات وایي دا د حکومت هم کار دی فی قلوبهم مرض او انما نحن مسلمون الا تنبیه لرادی ان تحقیق لرادی هم د حصر دی المفسدون الفلان دی معنا څه دا کم خلق چې ځان ته مصلحین وای مفسدین دی نور نه دي اصل مفسدین دی فساد رانی کوي یعنی نور کافر دی قران نشي کوله ادا بېمانه نور خلق مسلمانان روانه تنبیه سره ذکر کړه